یو خبره عامه کی او دا خبره مسلمانان رونه خويندې هم کوي او دا راغلی د بهر نه ده، د کافرونه یهودونه نصاراونه چې सोसाइटी के साथ साथ चलना चाहिए, मुआशरा के साथ चलना चाहिए। खल्क ता कतल पकार दी खलक से कई आगा से तम को मुआशरे को देखना चाहिए, माहौल को देखना चाहिए। इंसान को चाहिए कि माहौल के साथ चले, सोसाइटी के साथ चले, मुआशरे के साथ चले। ना खबर खता ना गलत है, बल्कि इंसान मोमिन मुसलमान आगत दा पकार दी चाहे खपल कांटा दुरुस्त की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्ज जिंदगी और दागी सीरत तो गोरी और दवा मोमिन चे बे कुम जे तलाशी, कुम कली की कीनी, कुम खार तलाशी, कुम इलाके तलाशी, कुम मुल्क तलाशी। देता बकार चे दा आगज माहौल दे खपल ताबी की न दा चे दे दा माहौल ताबी शी। लेकिन नन सबा मुसलमानों के दा शे ढेर पर जोर सर रोان और दा दुमरा खतरनाक थे चे दज्जाल राशि نو دغه خلق چې څوک سوسایټي سره زیاده په دجال طرف روان او دا ځکه چې دجال به حالات سره روان حالات ته وګوري هغه مخکې نه حالات جوړي دجال के पेशखे में अभी रास्ता उसके लिए हमवार कर रहे हैं, सोसाइटी बना रहे हैं, पूरी दुनिया का माहौलियात और माहौल एक जैसा बनाना चाहते। تاسو ګورئ لږ شاته لاړ شئ تقریبا 80 کاله 80 کاله چې د یو کلي تهذیب او تمدن مو یو شان او د بل کلي په بل شان سړی و پیژندې شو چې دا د فلانکی کلي دی، لهجه، ژبه، ناسته ولاړه، لباس او پوشاک دا به یو شان. د دې وجې نه بل هغه کلي مشرانو هغه کلی د سړک نه پریخو د انګریز په وخت کې چې په سړک راتلو زه د هغه زمانې نه زما پیدایش وروسته 61 जनवरी دا یا 62 जनवरी ابتدا او 1947 کې پاکستان آزاد شو. لیکن ما د خپل مشرانو نه اوریدلی او اوس هم اورم چې د غریزو علاقو کې به کلو ته خلکو سړک نه پریو. اوس نن سبا موږ وایو چې سړک دی جوړ شي، هغه به سړک دی نه جوړیږي. دا څومره ته زموږ شمال طرف ته چې څومره علاقې دي په بارډر باندې دی سړک نه پریو. ولې نه پریخو؟ ځکه چې کله به کلي ته سړک لاړو نو سړک سره به هر څه لاړو، نوې تهذیب برالو، د کلي حیا بلاړه بے حیاګیری براله، پرده برال لاړه بے پردګيري براله. دغه چې پاره کې او بیا موټرې جیپان سورلۍ داتلې پاره کې بنه ونه خلک پړومبه هغه خيار خلک هغه ځان په تکلیف کې او مشقت کې چول ودای برداشت کول، لیکن خپل مذهب، خپل دین، خپل کور او کله هغه نه پریو، هغه ساتي. او د مسلمان شناخت قدامت پسندی سره دی. نن سبا دا کنزل دا یہ آدمی قدامت پسند ہے. قدامت پسند مطلب دا چې دې زړې طریقې خوښي نو دین خو نوې نه نازلېږي، دا خو زوړ دی. که دین کې ته نوې طریقې اختیارول غواړې دا جمله خطا ده، بیا خو دین ستا شو. او حالانکہ دین دا اللہ جل جلالہ دے. العلم ما جاء من فوق، علم وہ ہے جو اوپر سے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. قرآن آغا دے چھ اللہ جل جلالہ نازل کرے دے. فسید الرسل خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی. دین اسلام آغا دے
چې د نن نسوار لسو کاله مخکې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی او د هغې نه مخکې په نور انبیاو تر دې چې د نوح علیه السلام په زمانه کې په هغې نازل شوی هغه دین اسلام. بیا وروسته د هغې فروعي مسائل جزئی شریعتونه دا بدلیدل لیکن اصول د دین یو. تو ہمارا دین قدیم ہے, ہم قدامت پسند ہوں گے تو سیدھے راستے پر ہوں گے. کچر مونگا زړه لار باندې ځو نو مونږ په سمه لار روان. اگر ہم نے جدت پسندی اختیار کی تو ہم کھو گئے. نسوا اللہ فنسیہم, یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بلا دیا. کم سڑے چیغا اللہ ایر کی دا اللہ دین ایر کی دی با اللہ جل شانہ ایر کی. د خپل فرس نه به وباسي, د خپل ډلې نه به وباسي, د خپل جماعت نه به وباسي. لکه چې دنیا کې دوه ډلې دي, اما شاکر و اما کفورا. یو شاکر دی دا حزب الرحمن دا الله ډله ده, او یو کفور دی دا حزب الشیطان دا شیطان ډله ده. نسوا اللہ فنسیہم, جب انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ جل شانہ نے ان کو بلایا. او د انسان د خدای هیرول طریقه څه ده چې د الله دین هیر کی, د الله عبادت هیر کی, د الله د دین احکام هیر کی. نو قدامت پسندی دا یو کنزل جوړه شوی نسن. یہ آدمی یہ قدامت پسند ہے یہ لوگ. آپ دنیا کے وسائل میں د دنیا په وسایلو کې جدت اختیار کړ. مخکې کپڑے یو شان وي اوس بل شان دي, دا اچو لیکن دا کپڑے به شرعي حدودو کې دن نه په دین به ګوري, د دین په کڅوټۍ کچره زنانه ستا داسې کپڑے اچولی چې هغه دومره نری او باریکې راووتې چې د هغې بدن پکې ښکاري, نو دا نه. باقي جدت پسندي په کپړو کې کو چې د هغې حیا او پرده پکې وي, د دین خیال به په هغې کې هم ساتلی کی. خوراک سکاک کې جدت پسندي کو لیکن د حلال او د حرام تمیز به اوسم کې اله و په دین باندې قائم. پیزارو کې جدت پسندی کو لیکن د حلال او د حرام تمیز بکې. معاملاتو کې جدت پسندی کوا لیکن د جایز او د ناجایز, د روا او د ناروا, د حلال او د حرام تمیز بکې. کچرته وی چې جدت پسندی بکار دا سود کې ډیره ګټه ده, نو دا زهر دی او دا سود زهر تا ته څوک درکوي او په د پاسه ګلاب جامن لکه په خشڼو باندې په زهرو باندې چې ګلاب جامن او ته په چاته ورکي, نو په هغې کې خو ګلاب جامن او خواږه لږ دي او خپل اثر به زهر ښیي. قرآن کریم کې زکات ته زکات ویلی شوي په عربۍ کې, او مسلمان مومن او صدیق اکبر رضی اللہ عنہ په بارک آیات نازل شو چې د الله په نوم باندې صدقه ورکا چې د مال پاک شي. زکات ورکولو سره مال پاکیږي, صدقه ورکولو سره مال پاکیږي. لکه څنګه چې انسان په خپل خوراک او څښاک کې جراثیم, نجس اشیاء, مفسد ماده دا نه پریږدي. دی وی چې دا پخکړې او دا ترکاری او دا سالن خراب شوی دی او چې دا خراب ما وخوړ نو خېټه راته خرابوي. نو خراب پخکړې او خراب سالن نه خوري او خراب مال سره د هر څه خوري, حالانکه دا ستا بدن او خېټه خرابوي او غستا ایمان او دین او روح خرابوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا خېټه ته حرام لاړل, من شرب خمرا لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا. جو شخص کے پیٹ میں شراب کا گون چلا گیا وہ حرام ہے تو اللہ جل شانہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا. ولی ظاہر دی لیکن پدی ظاہر نه پويږي د خېټه پزارو جامع پاغه باندې خور نه برداشت کوي, غ پتنګړی لکه د نواب خو صفا کوي, پتنګړی سنډي او په مال کې چې څومره خبث وي هغه ټول برداشت کوي او په خېټه کې شي. د یتیم مال له, د کونډې مال له, د مسکین مال له, غصب مال له, سرکاري عہده باندې دی دی د په لاس کې ډنډه ده او زور دی, عہده او منصب دی, د خلکو ټول مال رانغړي
نجس خېټه ته اچي، د بچو خېټه ته اچي، د خځې خېټه ته اچي، باغې نه پوي ولی د پستر ګور ست ګوري ایمان نشته. متقین او مومن خو هغه خلق ته الذين يؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب میں ساری چیزیں آتی ہیں، بغیب ایمان دے. جنت او دوزخ غیب دے، منگ نہ پٹتی دے، منگ بے ایمان دے چی ایمان پہ نہیں مسلمان سشو. قیامت لا غیب دے، منگ تا پتہ نشتا دے، پستر کوئی نوینو، لیکن اللہ جل جلالہ فرمائی قسم پہ خرم یو زلنے یو زرزل یو لک زل جا قیامت برازی ایمان میں دے بغیب بان. دا اللہ جل شانہ پوڑان دے پیششتے حساب کی داب دپارا ایمان میں دے، قبر نہ پورتا کېدل شته د ایمان میں دے، لیکن سود حرام دی بدی بانی ایمان نہ دا پستر کو بانی گورو با عقل بانی گورو چھ اس میں کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں. یہ تم مولویوں نے اس کو ویسے ہی حرام قرار دیا ہے. وہ عقل سے پرکھتا ہے، حواس سے دیکھتا ہے، مشاہدہ دیکھتا ہے، اس میں نقصان ہی کیا ہے. مانا بخپل تپوس سے عرض میں دا کول زما عزت منو چھے اللہ جل شانہ قرآن کریم کے فرمائی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. معاشرے سرتل ندی بکار، ماحول سرتل ندی بکار. نن سبا د پښتنو په کورونو کې دا خلق دا سه مکو ځکه خلق بسوي، دا خلق ټکي چې استعمالي دا معاشره ده. په واده کې دا سه وکړه دا سه مکو خلق بسوي، په غم کې دا سه وکړه دا سه مکو خلق بسوي. قرض راواله خدا کار اوکا ځکه چې خلق بسوي، د زوی په واده باندې ولګو خلق بسوي. نه هغه ته ګوره چې الله جل جلاله سوي او دا الله رسول سوي او الله په سبا باندې راضي کیږي. ځکه چې زه مؤمن مسلمان خلق سوي نه، خلق معاشره په یو طرف باندې رواني ځان په پسین لوکې نو تبم ځان پسین لوکې. دا خبره خطا ده چې ماحول سره تلل پکار دي، معاشره سره تلل پکار دي. نه بلکہ مومن راغلے دے دپار دے. انبیاء کرام چھ سمر راغلی، انہوں نے ماحول کو بدل لیا، معاشرے کو بدل لیا. نوح علیہ السلام رالو اللہ جل شانہ راستول آدم علیہ السلام دا غی نمخ کر راغلے، خو آدم علیہ السلام چھ راتلو دنیا ته نو خلق نو دا غنه پیدا یو ټول. نوح علیہ السلام چھ رالو نو خلق وہ او مشرکینو بت پرستی کے مبتلا ہو. اللہ جل شانہ دے طرف پر راواستول چھ ماحول بدل کا. نیم سوا کال دا اللہ جل شانو پیغام بیانی خلقو دا ماحول بدلول دا پارا. دا اللہ سره شریک مگرزوئی، اللہ یو دے دا یو اللہ عبادت کوئی، دا کوئی دا کوئی. دا تاسو چې کوم ماحول جو کړه دے کوم معاشره دا بدل کئی. یو سو کسان پہ بانی ایمان راڑو، صرف 80 کسان پکشتائی کے سوارشو لگا اللہ بچ کل جشا ماحول بدل کړو یا دا آغا کس مرگرتے اختیار کړو نور ټول غرق شو. تردی چې د نوح علیہ السلام زوی هم غرق شو. ولی ماحول سره نوح علیہ السلام وتوی چې اسلام راړه موږ سره کشتۍ کې کینا. زوی وتوی سآوی الى جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله. سآوی الى جبل یعصمنی من الماء. زه دې غر ته وخېجم دی او ما ته پناه راکړي، دی ما د اوبونه بچ کړي ځکه چې غرق سوکه ډېره اوچته ده. نوح علیہ السلام وتو فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بھی اس کے سوا بچانے والا نہیں، اور وہ بچائے گا تب جب تم اس کے ساتھ اس کا دامن پکڑو مضبوطی سے. اور اللہ کا دامن پکڑنا یہ ہے کہ پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ. یہ بچنے کی صورت باز. زلزلے نہ بچ کے دل، د طوفان نہ بچ کے دل، د گلی نہ بچ کے دل، د سیلاب نہ بچ کے دل، د ہر یو آفت نہ بچ کے دل صرف اور صرف یو حل ہے اللہ جل جلالہ سر شباس. ابراہیم علیہ السلام رالو ماحول بدلول د پاره، معاشره هغه بدلوله ځکه چې پلار په بت پرستی کې مبتلا، قوم ټول مبتلا. د بوتانو پرستی چې کوله قوم لاړو میلی تا بوتانو سره خوراک کې هو. ابراہیم علیہ السلام تبر پلاس رالو را دننا بت خانی تا. بوتانو ته وایي چې دا خوراک ولې نه خورئ؟ خورئ کنه؟ بوتانو خو جواب نه ورکو.
بستبر وسره او دا سټ به دیوالو سر به ته غرزول هغه بوت په سره سر پرې خو تبر هغه ته پوګه چې د خلک پوش ماحول بدلولو دتانه وته ټول مک نن سبا مسلمان هغه ته مال راحت سکون دومره خوخته چې دی وای ایمان میں او چیڑا خو امن او راحت میں مچیڑا تجارت میں مچیڑا کاروبار میں مچیڑا دا راته مو آیا الله الله راته هم وای دا کوم خو چې کوم کاروبار زما په حرام باندې روان دی دا به نه چیړي دا خطا ده الله جل شانه غټل دا څنګه کی دا ګرانه ده دا تبدیلی په بزان کې راولي ته به صرف ځان نه ځان بدله معاشره او ماحول به ټول بدله نو ابراهیم علیه السلام ماحول بدلولو ترالو موسی علیه السلام ماحول بدلولو ترالو ابراهیم علیه السلام په اور کې شولوي ته زمونږ امن تلاسه چه بادشاہ ټول مخالف زمونږ امن تلاسه چه خلق په امن کې ژوند تیری ان سبا دغه ټکي کہ وہ امن کو سبوتاش کر رہا ہے چاہے وہ معصیت جب انسان کی لاٹھی نہیں آتی تو پھر اللہ جل شانہ کی لاٹھی آتی ہے اللہ پاک ہمیں اپنی لاٹھی سے بچائے اللہ پاک دے مونږ د خپل عذاب نه بچ کی او کوم یو کس چې ناره ولګوله आवाज یې وکړو نو الله جل شانہ داغه مدد کوي بیا د الله جل شانہ قهر او غضب په غصه کې راځي الله دې مونږ د خپل قهر او غضب نه وساتي او د عذاب دراتلو نه مخکې دی الله پاک زمونږ ایمان مضبوط کی او مونږ ته دی بخنه وکي خدای مونږ دی په سم لار خدای روان کی په عافیت او سلامتی اثر یعنی الله په هر څه باندې قادر موسی علیہ السلام رالو فرعون او قبطیان او خپ امن وخت رالو خو خوشالي وا موسی علیہ السلام الله پیغمبر جوړ کو بچی خزه هغه پرې خو لغوي واپس بلار کړ لاړ په دشت باندې پرې خو موسی علیہ السلام ته الله پاک وې نه غلاړ فرعون ته راوستلو د ماحول د بدلولو لپاره ماحول بدل کړ فرعون دوه کارونه ته راوستو یو فرعون ته وایي چې دا کوم ځان ته خدای وې او دومره لوی او تکبر کې مسلمان شه یو خدای ومنه باقاعده بحث کړي دی فرعون ډیر چالاک موسی علی السلام سره موسی علی السلام سره بحث کړ دویم وته وایي چې دا بنی اسرائیل دلته نه تاسو خبرې دي دی وباس اوس فرعون نیم خلق داغه په حکومت کې موسی علیہ السلام بوزي دا فرعون کله برداشت کول هغه غلامان جوړ کړي هغه بیګارونه کول هغه کارونه کول خټي لوټي د هر څه به پاغه کول او پیسې به نه ورکول او بیا هغه کې چې کوم نه خپل کسان غشتي او د قارون غونې کس جاسوسي وکول چې کوم یو کس پټيږي را پټيږي نو هغه ماته خیا هغه د بنی اسرائیل فردو هغه مسلمان چې هغه د یو کافر قوم د پاره د مسلمان په سر جاسوسي کوي او داغه خبر کافر ته وړي او هغه کافر د مسلمان ته نقصان رسوي دا دغه سره برابر مرګره دی په دې ځمکه باندې انګريز حکومت کړي دی انګريز حکومت کړي دی ډېر خلک داسي وو چې مسلمانانو کې د پیسو د پاره هغه د انګريز ته جاسوسي او مخبري کړي رپټ به وړو فلان کې داسي فلان کې داسي فلان کې داسي چې کوم یو کس پسې انګريز ګرځېدو عالم وو نبی به داغه په سر باندې چې کوم نه نو رپورټ وړو بیا براتلو انګريز هغه کس بینیو هغه به قتلولو دا تاسو تاریخ لړن نږدې دی لږ وخت شوی دا تاسو شاته وګورئ په دنیا کې ژوند وختي رول پکار دی ودنه مسلمان وخ نو مخبري به کوله د فرعون په لخر کې هغه مخبري باندې دلته کې انګريز بیا مروبه ور کړی دي خلکو ته او لو ازمکه او جاگیرونه ورکړي دي بعض قوانین خانان هغه سره چې ازمکه راغلي دا انګريز د لاس راغلي دا غي مال به صبر کوي دا غي اولاد نسل د نسل هغه په مصیبتونو کې په تکلیفونو کې گرفتار سره د جیداد او سره بعض بخپل اغشت بیا رست مختلف انبیاء کرام را په آخر کې سید الرسل خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوس د ماحول بدلول لپاره خدای مبوس مکه مکرمه کې پیدا شو خلکو ډیر په امن سره وخت ورو خو مشرکینو
شرکو د الله بندگی نه وه، د بوتانو بندگی وه، پرستش پوجا پاٹ بوتانو ته کېدو، لا تعداد بوتان خدایان او معبود جوړ کړي وو، د هغې پوجا پاټ یې کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رالو نو دی دغه وی چې مونږ تر اوسه پورې د پلار نیکه په مذهب باندې او مونږ ښه وخت تېرولو، ته رالې ته مونږ ته داسې وایې، دا خبرې مه کوو، مونږ لور هم در کوو، بادشاهي هم در کوو، سرداري هم در کوو، پیسې هم در کوو، بنګله هم درته جوړو، هر یو شی در کوو، خو دا خبرې پرېږده ځکه چې زمونږ امن ته نقصان رسول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل که تاسو دنیایي لحاظ سره دې حد ته ترقي وکئ چې د انور غوندې غټ شی، غټ جرم، عظیم جرم په مخلوقاتو کې هغه زما یو لاس کې کېدی، یو سپوږمۍ بل لاس کې کېدی، نو بیا به هم زه د دې کار نه وانه وړم. دا د هغه رحیم رؤوف کریم ذات الفاظ معنا زه بیانوم چې هغه انتهایی مهربان او په هر چا باندې، په غریبانانو باندې، په یتیمانو باندې، په کونډو رونډو باندې، په هر چا باندې، او امن یې غوښتو. لیکن هغه امن و نه د کفر و شرک په صورت کې چې کوم، ځکه د الله رسول فرمای چې د دې هر څه نتیجه به ښکاره اخري زمانې ته روځي. دغه زمانه د مونږ چې پکې یو دې سره متصل دجال سره به یو طرف ته امن وي، بل طرف ته به اضطرابي کیفیت وي، یو طرف ته به اوبه وي، بل طرف ته به اور وي، یو طرف ته به باغات وي شنه، بل طرف ته به اور وي عذاب وي. دا الله رسول فرمایي چې دا کوم یې باغات دي اوبه دي نو دا عذاب دی، او اور دی دا کوم چې اور دی نو دا اوبه دي. لکه تاسو ته مخکې سورې بروج کې واقع بیان شوي وه چې کله غټ اور کافر بادشاه بلکې مسلمانان پکې غورځول، د یوې زنانه په غېږه کې وړوکې د خوا ماشوم هغه د مور پیرول، او مور یې رسته شوه چې دا ماشوم به زما سره سوځي. نو ماشوم ورته وایي، د یو څو ورځو ماشوم مور ته وایي چې اے مورې دی اور ته دانګه، دا اور نه دی، دا باغ و بهار دی. لیکن د دې تعلق زما عزتمنو د ایمان سره دی، ایمان سره. اوس نن سبا په فلسطین کې دی وخت کې شته پته یې لګي، په فلسطین کې مجاهدین جنګېږي، داسې دشمن لنډ وي ښکارئ، هغه سره ټینک دی، هغه سره ټوپکې دي، هغه سره هر قسم وسله ده، د دنیا قیمتي څیزونه هغه سره دي، لیکن دی په باندې نیغ ورځي او هغه د نقصان رسوي. او هغه په نوم یې اسرائیلو یهودو چې دا خدای خبر چې کوم مخلوق ته بوت وته وایي، یعنی بوت به پخوا په اردو کې هغه مخلوق ته وایي چې هغه به چېرته په ځنګل کې ناڅاپه در باندې پیښ شو او هغه سره به زور او قوت ډېر، حالانکه دا بوت نه دی، دا الهي مدد دی. د یو څو کسانو مسلمانانو سره هغوی په نره ولاړ دي، نو خدای ورسره مدد کوي. څرګنده خبره ده، ایمان دی چې کله ایمانی غیرت په مومن کې پیدا شي، بیا الله جل شانه نصرت او مدد کوي. دا عرض مې دا کول زما عزتمندو چې سید الرسل خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم رالو، مشرکین صادق او امین وته وی، د پیغمبرین مخکې انتهایی راسګو، رښتینه، امین، امانتدار، دومره په اعتمادو چې امانتونه به مشرکین او کافر او نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه کېخل. او چې کله الله پیغمبر جوړ کو او ته خبرې شروع کړي وته وی چې نه، نن سبا په دې سنت باندې خواري او سړی عمل کوي چې وب په ناس تسکه په ولاړې مسکا او قضای حاجت ته چې کینې داسې کینا. په دې کې هیڅ شک نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې په هر خبره کې عمل کول پکار دي، لیکن د وی چې ټول دین دا دی نه. ستا د ایمان پته به هغه ځای کې لګي چې کله ستا نفس یو څه وایي او ستا ایمان بل څه وایي. پیسې دې مخې ته رالې او ستا ځان مخې ته رالو، یو طرف ته امن دی، بل طرف ته ستا امن خطره کې دی، لیکن ایمان هغه طرف ته دی چې کوم طرف ته ستا امن خطره کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تشریف راوړو نو ماحول بدل کو، معاشره بدل کا، اگر کاغه سره تکلیفونه. تاسو وګورئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تک غوسته غي د غرن د سرو زرو خدای جوړول او نهرونه جاری کول او باغونه جاری کېدل، لیکن شوی سری په ابتدا کې چې دومره تنګ شوي مسلمانان چې یو ځل صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په مکه کې رال، ویا رسول الله دا سج باندې چې پدیم زونو تنګي مجه بدیم زو تنګي وهل ټکوللی او ګڼ کسان په یو کس باندې راشي،
نو موږ د باره دعا وکړه. نو د الله رسول فرمایل رنگ مبارک متغیر شو، سر شو. ستاسو نه وړاندې بعضې مسلمانان هغوی ته دومره صدمې رسېدلې وې چې د هغوی په سر باندې به یې اره کېښوه او اره به یې د خپو په منځ کې ووته، نیم به دې خوا پرېوتو نیم دې خوا. تاسو خو د هغوی غوندې نه، اصبرو، صبر کوئ، موس کوئ، الله یادوئ، چې کوم کارونه کولی شئ هغه کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لاړل، کور یې پرېښو، ښځه یې پرېښوه چې ښځه مسلمانه نه وه، بچي یې پرېښول چې بچي مسلمانان نو، چې چا مسلمانانو زامن هغه هغوی سره لاړل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره خپل بچی عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما هجرت کې 60 کسانو سره لاړو، 60 کسانو ورسره، خپل زویم ورسره لکه چې مسلمان چې کوم مسلمانانو هغه یې پرېښول، نو ښځه پرېښول، بچي پرېښول، کورونه پرېښول، جایداد پرېښول، کاروبار پرېښول، دا څومره غټ تاوان دی. لیکن په معاشره کې تبدیلی او تغییر راوستل غوښتل او د هغې په وجه د مکې نه مدینې منورې ته لاړل. هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم مواخات وکړو، بایچاره دا ستا ورور دی، ځکه چې د دې مهاجري سره هېڅ شی نو، د ده سره هېڅ شی نو، دی به مسلمان انصاري ته حواله شو. هغوی دومره قرباني ورکړې وه چې په کور کې دا مهاجرین ځان سره کړ او په هر څه کې د ځان سره شریک کړ. سعد بن الربیع رضی الله عنه په برخه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې په صحابو کې غنی صحابي دی، هغه رسېدلی و، خو دغه وخت کې ورسره هېڅ شی نو. سعد بن الربیع رضی الله عنه انصاري دی، عبدالرحمن ابن عوف مهاجري دی. حضرت سعد بن الربیع کور ته چې لاړه نو سعد بن الربیع ورته وایي چې روره ته زما رور یې او دا زما کور دی، سم په نیم وام، نیم ستا نیم زما، او زما باغونه شته دی، نیم ستا نیم زما، او زما 2 ښځې دي. فی الحال زه دا کولی شم چې یو ښځه پرېږدم تا دپاره، د هغې نه وروسته شم طلاق ورکړم او ته په هغې باندې نکاح وتړه، خو چې ستا مرضي دی چې کومې وستا خوښوي، د پردې احکام لا نو نازل شي، په دې کې چې کومې وستا خوښوي تا دپاره یې پرېږدم. دومره غټه قرباني د دې 13 امتونو کې قومونو کې څوک مثال نشي ورکولی. دا ماحول بدلول، معاشره بدلوله. هغه زمانه کې لکه څنګه چې اوس غیرت ته، داسې هغه زمانه کې غیرت د دې نه زیات، دومره غیرت چې لور به نشو برداشت کولی. دا به پردي کور ته ځي، زما به پردی سړی زوم جوړېږي، ما کره پردی سړی راځي، دې سره به زه څه کوم، دا خو جنګېدی نه شي، دا خو ما سره لاس نشي ښکته کولی، بیا به یې هغه دفنوله. دا غیرت، غیرت وہ رخ غلط و لار خطا وه، دا الله رسول پکې تبدیلی راوستی. نو عبدالرحمن ابن عوف ورته وایي چې الله دې ستا مال او ستا اهل و عیال تا ته مبارک کی، دلونی الی السوق، مجھے تو بازار کا اور منڈی کا راستہ دکھائیے، کس طرف ہے بازار. نو بنو قینقاع بازار ته بوتلو، نو 2 درهم وسره کس وسره و، هغې باندې یو ځای کې پنیر واغشت او بل ځای کې خرڅ کو، نو د هغې عمره پیسې پکې وګټلې، 2 درهم یې وګټلې. دې ځنه کاروبار شروع شو، تجارت به کولو، پیسې ګټلې دومره ورسره رالې بیا چې د عبدالرحمن ابن عوف په دسترخوان باندې به یو وخت 200-300 کسانو روټۍ خوړه او هر شی باندې پروت، او مالدار ترین صحابو کې. عرض میں دا کول زما عزتمندو چې سوسائٹی کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، معاشرے سره به نزی، خلکو ته به نه ګوري، ماحول به بدلے. مومن ماحول کے بدلنے کے لیے آیا ہے، دا زمونږ د پیغمبر سنت دی، دا ټول انبیاء کرامو سنت دی چې کوم ځای ته لاړ شي ماحول هلته بدل. زمونږ یو دوست مرګری و، ډېره موده شو ابتدا کې دلته راغلی و، بیا مې نه دی لیدلی. دغه عمارت لا نو جوړ، دا دارالایمان، مونږ لاندې ناست وو، ډېر ښه سړی و. ما ته وایي چې ته داسې ځای ته راغلی چې دلته کې ګیر چاپېر بریلیان دي. ما ورته دا زمونږ وروڼه دي، او وایي چې شیعهګان هم دي. داسې ماحول ته راغلی، زه ته ما څخه راشه، زه تا ته 12 مرلې ځای در کوم، هلته کې جومات جوړ کړه. مې څومره ځای به راکړې؟ 12 مرلې. مې یو خو زما په دې ځای کار نه کېږي، بل د دې ځای نه ځم،
وی چې دا ماحول ټیک نه دی. ما ورته ووی چې جماعت مدرسه اصلاحي ځای اصلاحي مرکز اخو دې د پاروي چې د خلکو خراب ماحول بدل کی سم ماحول وي. ته ما سم ماحول تیارې ته بوزي نو د دې بس خوندي. ما ته زه هم دغه پکار دی چې ماحول سم شي، زما اصلاح وشي، زما درونو مسلمانانو د خوګیګم په مسلمان باندې دا غي اصلاح وشي. ډېر خلک د ناپوهۍ د وجنه په بلو باندې سروي. زما مقصد خو اصلاح ده. هغه خلک چې دا غي اصلاح شي وي او ته ویټ ټول سم خلک ته عقیده سم ده، هر څه سم دي، هلته بس کوم تشکدو بناست. نو ما ورته وی چې دا څه ځای چې پاغې کې د خلکو نظریه سوچ ټیک نه دی، د دین نه لري دي، هغه ځای کې زدا ځای جوړول پکار دي چې ماحول بدل شي. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې مؤمن د ماحول د بدلولو لپاره راغلی. زه تاسو ته یو دوه واقع بیان کړم. یو واقع زه په کراچۍ کې وم چې ماحول سړی بدلی نو زنانه هم بدلولی شي. یو زنانه په کراچۍ کې وم مدرسه کې بینوریه کې، هلته د امریکې نه یو زنانه راغلی و، هغې سره خاوند م و، هغې سره زامن م و، هغې سره لوړم وی. هغه زنانه به مونږ کره کور کې راتله، زنانه سره به خبرې کولې. د هغې د سړي سره زما ملاقات هم شوی. هغې مدرسې ته راغلي و، د مدرسې په کور کې پاتې کېدل، بلډینګ کې مدرسه کې فلیټونه او خپل بچی او بچی روستي او هغه په مدرسه کې داخل کړي. د هغې د پاره په مدرسه کې پاتې کېدل چې دی دلته کې علم زده کړي. د امریکې نه پاکستان ته کراچۍ ته راغلي د دین د زده کړې لپاره بچو دغی. دلته یو سړی په خوا کې مدرسه ای، لیکن د سره د خپل بچي او د اولاد فکر نی. دا ډېره د افسوس خبر چې وسره یې نو د سکول او د کالج فکر یې وسره، او چې وسره فکر نی نو هغه د دین او د عقیدې او د مذهب فکر وسره نشته. هغه د امریکې نه راځي، دا ښځه او د دې په زور باندې خاوند ټول روستي، لوڼې هم داخلې کړې وې، بچي هم داخل کړي چې د علم زده کړي. هغې شاته هغه مضمون کور کې زمونږ کور والا سره هم ذکر کړی، بیا په رساله کې هغه شایع کړی هم چې دا دې لارې ته څنګه راغله. هغې وایي چې په امریکا کې زما پیدایش زما وخت هلته تېر شوی دی، بې پرګیري بې حیاګیري څومره مجالس او ځایونه چې هغه د سیل سپاټي وي هغه ما یو هم نه دی پرېښی. سویمنګ پول یو ځای بل ځای هلته تلي، مالته مې هر څه کړي، سیل سپاټۍ خاوند سره پردنه بورخانه هیڅ هم. او دغه وخت کې چې مدرسه کې پاتې کېده د سر نه تر پښو پورې بې جا نوک هم نه لیدو، پټه بو. بیا وی یو ځل ما تفسیر عثماني چې د لاسته رالو، د مولانا شبیر احمد عثماني رحمه الله تفسیر دی، عام ځایونو کې کورونو کې وي، جماعتونو کې وي، حاشیه کې دی، ترجمه د شیخ الهند رحمه الله د تفسیر د عثماني رحمه الله دی. دا مې لاسته رالو نو سوره فاتحه الحمد کتل ما شروع کل هغې مطالعه مې کول، نو زما د زړه کې یو پړک رڼا رال. دا بني آدم محسوسوي. ما وی چې دا ژوند خو ټول ما په تیارو کې تیر کو، دا رڼا خو ما اوس ولیده. بس هغه به ما وی زمونږ په کور کې بیا ټي وي و، هغه ټي وي کې دننه ما تارونه ټول خراب کړل، مې خراب کو، بیا مې ورپسې شاته هغه سر ولګول. خاوند چې مې رالو هغه وی چې ټي وي خو بند دی. ما ورته چې پته لګي نه، هغه وی چې دا خراب شو، دا به لرې کو، تا ته بل نوی ټي وي راوړم. نو هغه بلیک اینډ وایټ او بل راته رنګین ټي وي راوړ. نو هغه چې راوړو نو هغه ما په ډومبۍ ورځ باندې چې خاوند مې کار ته ډیوټۍ ته لاړو، نو ما د هغې تارونه ټول ګډوډ کړل، دننه سسټم مې ټول ودوران کو. بیا مې ورپسې میخونه ټکول چې خاوند مې راوړو نو هغه چې چالو کو نو نه چلېږي. ما ته وایي چې دا ولې؟ ما ورته وایي چې سړي ځان مه ستړی کو، دا ما کړي. ما ته وایي چې ولې؟ ما ورته وایي چې زما دې سي سره نفرت پیدا شو. ما ته وایي چې دا خو ما تا دپاره راوړی چې ستا دې سره نفرت پیدا شو، نو زه بیا څه کوم لرې. هغه ورځ نه زمونږ په کور کې وي ټي وي بند په امریکا کې، نور څیزونه خو لا پرېږده، دغه ټایم کې موبایل نو. بیا د هغې نه پس چې څومره تبلیغي جماعتونه به تلل، هغې کې به زنانه سړي، زنانه به وی نو بیا د زنانو نصرت به دې زنانه کولو، سړي به تلل د هغې نو دې پکې بیان خبرې اترې دا به هم کول، مېلمستیا به هم کوله. هغې نه
بیا رو خاوند هم سمې لارې ته راواړولو، بچی هم راواړول، بیا زامن او لونه مدرسې ته راوستل، هغه داخل کړل چې دې دلته سبق. چې کله یو زنانه هغه بدله شوه، هغې د خپل کور ټول ماحول بدل کړو. ماحول چې بدلیږي داسې بدلیږي، په هغې کې توره چلول کوتک چلولو ته ضرورت نشته. خپل کردار او عمل سم کا، او په غلط تر کردار کې د کور د افرادو سره مه شاملېږه، بس دې سره ماحول بدلیږي انشاءالله. خپل کردار سړی سم کی، د ګناه ارتکاب مکو، او په کور کې جنگ جګړو ته ضرورت نشته. بعضې سړی کوتک راوالي، مور سره جګړه، پلار سره جګړه، رور سره جګړه، نه، هغې ته صرف په نرم او پسته باندې خبره وکړه چې د سره نه مني، خپل ځان برابر کړه، خپل ځان ډډې ته کړه، او هغې سره په هغه بدو کې شریک کېږه، مه خپله نیک جوړ. ستا د وجې نه به ټول ماحول سمیږي انشاءالله. دا څومره حضرات چې انقلاب یې راوستی دی، په هغې کې اکثریت داسې دی. صحابه کرامو 8 کسه صحابه کرام په ابتدا کې د صحابه چې لهو چینا ته په تجارت باندې لاړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې په عرفات کې کومه خطبه ورکول، د وروستی حج و، دې پسې لږې ورځې پس بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ربیع الاول کې وفات شوی دی. ذوالحجه کې حج شو، بیا ذوالحجې نه پس بیا محرم دی، سفر دی، ربیع الاول دی، 3-4 میاشتې پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف یوړ. نو صحابه کرامو ته چې څنګه ویلو، بلغوا عني، زما طرف نه زمانه د علوم والی او دا د خلکو ته ورسوي، په دنیا کې خوار شي. نو څوک دې طرف ته روان شو، څوک دې پله، څوک دې پله. نو صحابه کرام چین ته لاړل، اول ته کاروبار شروع کړو. دا عملی دعوت دی ته وایي. مونږ د خبرو دعوت ډیر زیات، لیکن شاته عمل صفري. چې په کومې وینا پسې د عمل مهر نی، زمونږ حضرت مفتی صاحب فرمایي چې کومې وینا پسې د کردار مهر نی، هغه وینا کې اثر نی. زه وایم چې صدقه ورکوئ، زکات زه خپله نه ورکوم، په دې وینا کې اثر نی. زه وایم چې نشه مه کوئ او زه نشه کوم، په دې وینا کې اثر نی. زه وایم د مور او پلار خدمت کوئ او اطاعت کوئ او زه په خپله نه کوم، په دې وینا کې به اثر نی. په هر یو قول او وینا پسې شاته د عمل او د کردار مهر پکار دی، چې مهر وي هله منلی کېږي. صحابه کرام لاړل، کاروبار یې شروع کړو. د چین خلک په هغې باندې رامات شول. ولې؟ 2 سیزونه وو. تاسو ته ویم زما عزتمنو چې کوم کسان کاروبار کوي، کوم وروڼه الله پاک د حلال رزق ډیر درکړي، یو څو خبرو باندې عمل کوي. یو شی معیاري ورکوي، چې کوم شی د چا په کار یې هغه شی ورکو. معیاري مطلب دا دی چې کوټ پکې نی، اصل شی. دویم مقدار برابر ورکوي، چې څومره د نغسته دی هغه عمره شی، په هغې کې کمی نه. دا په صداقت کې راځي. دریم صدق، رښتیا وینا کو، دروغ مه وایه. د الله رسول فرمایي چې کوم سړی په سودا کې دروغ وایي، الله پاک به ورته په ورځ د قیامت نه ګوري، مخ به یې تړولی. 4 صدقه، ځان سره یو لوښی کېږده چې څومره ګټې نو په هغې کې یو پرسنټیج او فیصدي بیلوه، د الله په نوم باندې ورکو. زکات خو خود ورکو، د زکات نه علاوه هم ورکو. چې چېرته کې ګاونډي، یتیم، مسکین، کونډه چا سره مدد کول غواړې، د هغې نه یې کوه، اسانه وي. تا بیلې کړي دي مخکې. تاسو ګورئ الله جل شانه به ستا په کاروبار کې برکت اچوي. صحابه کرام هغې به مقدار برابر او معیار درست. نن سبا ورته کوالټي او کوانټیټي وایي، لیکلی وي لیکن ټیک نی، معیار یې هغسې نی. ما یو ځل کراچۍ کې آم اغشتل، نو هغه ځنګلي غونې آمو. نو ما ورته وایم یہ چون سا ہے، چون سا آم خواږئ. نو ما ته نه، ما ورته یہ کون سا آم ہے، کون سا؟ نو ما ته وایي ها یہ چون سا ہے. نو چون سا او کون سا وزن د دواړو برابر دی، طالبانو ته پته ده. نو د کون سا په ځای باندې چون سا په ځای باندې کون سا راکړه، هغه ځنګلي هم یې راکړه. نو ما وکتل چې دا ټیک نه دی. ما ورته چې دا خو چون سا نه دی. چې بنډۍ اخلې مخامخ به یو شان ایښي، لاندې به نورې کیجي وي، هغه پخې او کیج بنډۍ به تا ته اچي.
او چې بیا ته کچا چې نو هغه پکې پخې چې نو چې بیا ته درنه شي لري کوي نو ستا کچا به ورځي هغه پخې به ته پری دغه سي هر یو سیس دا په معاملې کې صداقت نشته معیار نه دی درست دغه په دوايي کې والا دغه په بل څه کې والا په هر یو سیس کې والا داسې زهر چې د چا وس رسیږي خلکو ته ورکوي بعضې کسان شته الحمدلله چې د هغوی کار درست خو اکثریت په دې کې مبتلا یو اکثریت هغه صحابو باندې خلک راجمو نو ټول خلک به هغوی نه سودا وړه خپل قوم یې پرېښو نو بادشاه ته چا رپورټ یوړو چې صاحب دا خو دغسې د عرب بدوان راغلي دي او هغوی ټول مارکیټ هغوی په دغه کې واوړېدو موږ ته څوک نه راځي بادشاه ورته راوغوښتل وی چې تاسو څه کوئ وی دلته دا دوکانونه بند کړئ صحابه کرام ورته وی چې موږ سره په دلیل خبره وکړه زمونږ شی وګوره معیار وګوره مقدار وګوره که ستا قوم ته موږ تاوان رسولی خو بیا ټیک ده او که تاوان مې نه رسول نو هرګز دې ځای نه نځو د هغوی په وجه باندې ګڼ کسان مسلمانان شو په چینه کې اسلام د هغه وخت نه را روان دی دا څه شی دی ماحول بدلول نو ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم مونږ مز کو بعضې حضرات مز انتهایی ضروری دی لیکن معاملات نه سمو معاشرت نه سمو او چې څوک مزم نه کوي او دام نه کوي او دام نه کوي خو خود یو دل جماعت کې اعتکاف ته ناستم یو نوجوانو هغه به راتلو ذکر به کولو ډېر ښه روانو ما ته وی چې زم تا سره اعتکاف ته کښېنم ما ورته مور او پلار نه تپوس وکړه هغه رالو مور او پلار نه مې تپوس وکړو نو هغه نیم دروغ ویلي مور نه تپوس کړی او پلار نه یې نه وکړی نو میندې خوښي وي مور ورته وی چې کښېنه اعتکاف دی پلار نه تپوس نه کړی چې اعتکاف ته کښېناستو ډومبۍ ورځ ده ماسخوتن ټایم دی مونږ اوس تعلیم کوو چې په دې کې پلار رالو ډېر غصه دی زوی ته په غصه کې وی چې پاسه زه چې زو بستره راواخلم د روژې اعتکاف کې ما ورته یې ولې د هغه الفاظ دا دي وہی دین میں اتنا نہیں گھسنا چاہیے معاشرے کے ساتھ چلنا چاہیے په دین کې دومره ننوتل نه دي پکار معاشرې سره تلل پکار اعتکاف ته کېناستل دا په دین کې ډېر ننوتلو نو ما ورته وی ګوره اوس ناسته اعتکاف ته اوس مه بیایه ځکه چې قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ولا تبطلوا اعمالکم اعمال باطلوي ما ځکه زمونږ احناف وایي چې نفل دې نه کول نو مې کوه خو چې شروع دې کړل نو اوس به سر ته رسې که نفل دې په نیمه کې مات کړل نو دا در باندې لازم شو اوس به خامخا کې نفل حج دې نه کولو فرض دې کړی دی نو ټیک ته مه کو لیکن د شروع کو نفل حج نو اوس به سر ته رسې اوس سر ته رسول دا واجب دی لازم النفل بالشروع نفلی عمل چې د شروع کو نو سر ته به رسې بعضې هلکان یو هلک په مز باندې ولاړ دی بلې خندۍ خوا کې ورسره ودرېږي دا ډېره لویه ګناه ده دې نه ځان ساتئ مز د شروع کو نو مز مه ماتو اسپیس الله مخې ته ودرېږي د الله په دربار کې ته د یو جرنیل او د کرنیل او د وزیر د بادشاه مخې ته ودرېږه او بیا ته هغه نه مخ بل طرفه واړو خانده هغه به وایي دا ټټوبې دې ما سره کي څومره سخته سزا به درکړي لیکن الله جل شانه سره ستا خبرې شروع شي په موس کې او بیا دا موس ته ماتې دا څومره لویه خبره نو هغه ما ورته وی چې اوس چې نو ناس خو ټیک وه او ده ته ما ویلي چې هلکه تا ته ما ووایي چې تپوس وکړه د وی مور نه مې تپوس کړی هغه وخت راته بیا ووایي نو پلار ته مې ووایي چې اوس عمل شروع کړی اعتکاف اوس یې مه پاسه وی چې نه بس په هغه باندې په زور بستره په سر کا هغه هلک د هغې ورځې نه خراب شو داسې ګنده ګنده کارونو کې مبتلا شو بیا بهر لاړو بیا تر دې پورې خبر لاړه چې د غیر مسلم ملک ته لاړو هلته ورته عیسایان ووایي چې ته عیسایي شه پادري شه وایي ما سره چېرته رابطه وشو وایي چې ما ته عیسایان وایي چې ته عیسایي شه موږ به تا ته کور هم جوړ کړو واده هم درته وکړو دا هم وکړو دومره پیسې تا ته درکوو زه څنګه چلو زه ورته سخت په قهر شوم ډېرې سختې خبرې مې وکړې ما ورته وایي چې ته دې خبرو ته پاتې وې
هغه نه دې ځای ته راورسېدې چې ته به اوس دین بدلی عیسایي کېږي به د دنیا د پیسو لپاره. سخت خبرې مې ورته وکړې نو الله جل شانه د هغې عظیمې فتنې نه بچ کړو. بهرحال کله سخت خبرې هم کار کوي. نو عرض مې دا کوله زما عزتمندو چې مسلمان او مؤمن دا معاشرې بدلولو ته راغلی دی. ته ډاکټر یې اسپتال کې کاروبار کې ډاکټري کې هغه ځای ماحول بدل کا. ته په پولیس کې د پولیس ماحول بدل کا، په اصلاح کو ماحول بدل کا. ته په مارکیټ کې ستا دکان دی داسې تجارت کو چې ماحول د مارکیټ ټول بدل کې خلک ځان طرف سره نه دا چې ته هغې طرف روان شي. ته په یو گاونډ کې پاتې کېږي نوې کور دی هلته گاونډ کې یو خطا او ګناه کې خلک مبتلا دی ته چې هلته لاړ شي نو د هغه ځای ماحول بدل کا. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اللہ جل شانہ تبدیل نہیں کرتا لوگوں کی حالت جب تک کہ وہ اپنی حالت تبدیل نہ کرے. د دې دو معنی دي. یو مطلب دا دی چې خدای پاک هر یو انسان ته نعمت ورکړی دی چې کله دی په سمه لار رواني، تر دې چې په آخرت کې جنت هم ورکړی دی، په دنیا کې د خوشحالۍ او د سکون او د اطمینان ژوند هم ورکړی دی. لیکن که چرې دی خپل حالت بدل کو، د ایمان نه کفر ته واوړېدو او د اخلاص نه نفاق طرف ته واوړېدو او د عدل نه فسق و فجور طرف ته واوړېدو، په ګناه کې مبتلا شو، اوس به خدای پاک دنه د خوشحالي او د آرام او د چین او د جنت دا به تیلي. یو مطلب دا دی. بل مطلب دا دی چې کله انسان په خپل د خپل اصلاح لپاره قدم نه پورته کوي نو الله جل شانه به دا سړی دغسې پرېږدي او په تیارو کې روان. خپل اصلاح لپاره به قدم پورته کوي. الله جل شانه خو مال دولت گاڑے سورلی پیسې ډالرې هر یو شی دا کافر تم ورکوي چې څوک خوښ دي هغې تم ورکوي، چې څوک نه دي خوښ دشمنان دي هغې تم ورکوي. لیکن ایمان او هدایت او صراط مستقیم او دین اسلام او سم لار هغه چاته ورکوي چې څوک خوښي، چې کوم سړی ته ایمان نصیب کو دا سړی خوښ دی، چې کوم سړی ته د نیک عمل توفیق ورکړي دا سړی خوښ دی، چې کوم د ګناه او د معصیت نه ساتي نو دا سړی خوښ دی. نو زما عزتمنو دا د الله جل شانه د خوښۍ نښه او علامه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو چې یا رسول الله د دې خبرې څه دلیل دی؟ صحابي تپوس کوي. عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه راوي دی، مسند احمد ابن حنبل کې حدیث دی. د دې څه دلیل دی چې دا سړی د خدای خوښ دی؟ وته یو فرمایل چې دې چې کوم نیکان خلق دي هغې سره تعلق ساتي، هغې خوښ وي، او چې کوم خیر کوم ځای کې دی هغه خیر یې خوښ وي، دا د خدای د محبت دلیل دی. او چې د دې الټۍ د بدان خلکو سره تعلق وي هغه خوښ وي، او چې شر کوم ځای کې وي د خیر ځای هغه خوښ دی، نو دا د خدای مبغوض دی. بس په دې پیمانه باندې سړی ځان قیاس کړي. الله جل شانه دې موږ د پخو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله.